عزتمنو بیګا په پېښور کې د یو کور اووه کسان ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوي وو چې عزتمنو دې کسانو ته راود نشه ورکړل شوې د هغې نه بعد بیا د پاسه فایرنګ شوی دی او بې دردۍ سره راځئ مینهواله ټول تفصیلات تاسو ته زه په دې ویډیو کې لیکم. زموږ دا ویډیو ته سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلی نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو بیګا په پېښور په علاقه کې اووه کسان د یو کور نه ډېره سخت بې دردۍ سره قتل شوي وو چې عزتمنو چې یو بانو عمر 13 کال و چې د چارسدې د تنګي اوسېدونکی و. بل دویم نمبر چې سلمان خان عمر 8 کال و چې د چارسدې د تنګي اوسېدونکی و. دریم و جلال خان عمر 6 کال و چې د چارسدې د تنګي اوسېدونکی و. بل و سلیم خان عمر 12 کال و چې د چارسدې د تنګي اوسېدونکی و. عزتمنو پنځم نمبر و چې حبیب الله عمر 55 کال و چې د سوات د مټې و. بل و عزتمنو شپږم و عزتمنو چې سیما چې عمر 2 کال و چې د سوات د مټې اوسېدونکی و. چې بله وه عزتمنو اووم نمبر وه چې شکیل عمر 15 کال و چې د بونیر اوسېدونکی وه. عزتمنو چې څه 2 کاله دا مېلمانه راغلو چې دا د تنګي و دا د عزتمنو د یو پلار زامن و. عزتمنو چې د یو ابراهیم هلک پکې یوه ښځه او 4 بچي ډېر سخت بې دردۍ سره قتل شوي. عزتمنو چې دا ټوټل 8 کسان دي په 8 کې یو ژوندی دی په هسپتال کې زخمی حالات کې پروت دی چې کوم یو د کور سربراو چې ابراهیم نوم چې دا په دغه ټیم کې دا په خپل کور کې نه و بخار و چې هغه راغلی نو په کور کې ماتم جوړ شوی و. الله تعالی دې عزتمنو چې د کور والا ته د زړه صبر ورکړي چې دا کوم یو پکې پاتې خو نه پوهېږم عزتمنو چې زموږ دا خلک آخر داسې په ماودي خبرو باندې ولې دومره مري کوي. نواله زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلی نشان و چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر